نن موږ موجود یو د ډاکټر خالد فاروق صاحب سره او هغه چې کوم نوې دلته مشین لیډی هسپتال بورډ اف گورنر دی ته مهیا کړی دی دی ته پرووایډ کړی دی په هغې باندې چې کوم اپریشن کېږي د ګردو د پترو د کاڼو دپاره هغې سره به موږ نن هغه هر څه ګورو هغه اپریشن به ګورو او هغه اقدامات به ګورو هغه سهولیات به ګورو چې کوم خیبر پښتونخوا حکومت د عوام دپاره ورکړي دي موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول زه شکریا د کوم د LRH میډیا ټیم چې همیشه په دې کې مصروف دی چې د LRH کامیابی سټوریز د LRH کامیابی واقعات تاسو ته په مخ کې وړاندې کوي او د مختلف امراضو حوالې سره شعور او آګاهي په مریضانو کې پھیلاوي. زما دا انټرویو چې دی دا اردو کې به هم وي او دا به په پښتو کې هم وي چې کوم زموږ د اردو سامعین یا به په اردو کې اروي او چې کوم د پښتو سامعین یا به پښتو کې اروي. نن چې کومه خبره زه کول غواړم د وروستو خبرو تسلسل دی چې مونږ د ګردې کاڼو حوالې سره وقتاً فوقتاً آګاهي عوامو ته ورکوو چونکې دا یو د شوګر او د بلډ پریشر سره یو دریم ډېر غټ کاز دی چې هغې د وجې نه ګردې فیلیږي لګیا دي او موږ ته د ګردې فیلولو مریضان ډېر زیات راځي چې هغه د ګردې د کاڼو د وجې نه. نن چې کوم موږ خپل د کامیابي سټوري دا تاسو ته ښیو لګیا یو دا یو داسې مریض دی چې هغه غریب دی او 10 سال نه دواړو ګردو کې کاڼي وو ګردې پړسېدلي دي نو دا غریبه په مختلف حکیمانو په مختلف عطایانو په مختلف هومیوپیتھک قسم ډاکټرانو باندې چې کوم عطایان ایکچولی هغه صحیح ډاکټران نه وي هغو باندې ګرځېدلي دی او مثال هلته خپل علاج کړی دی هغه یې کړی دی خو بهرحال آخري دا دلته LRH ته راورسېده نو دې دا خواست وکړو چې یاره که د زما اپریشن چې دی دا چېرته په یوه ورځ کې د دواړو کاڼو نه مونږ خلاص شو نو مونږ به لږ پیسې هم کمې راشي او مونږ به خپل کار طرف ته مونږ مزدورکار خلک یو خپل کار طرف ته به توجه هم زره ورکړو. نو مونږ دا فیصله وکړه چې چونکې مونږ سره ټرایالوجي مشین چې د کوم تاسو ګورئ لګیا دا یو داسې مشین مونږ سره راغلی دی چې هغه په دنیا کې صرف 4 یا 15 هسپټل سره دی او هغې کې یو ماشاءالله دا مونږ فخر سره ویلی شو چې د پاکستان او د خیبر پښتونخوا په غټو هسپتالونو کې یو هسپتال چې هغه لیډي ریډنګ هاسپټل میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ لیډي ریډنګ هاسپټل دی په هغې کې هم دا ټرایالوجي مشین موجود دی. د دې مشین خو زه اول بهر شکریا ادا کوم د LRH بورډ اف گورنرز د LRH انتظامیه او د ریاست پاکستان چې هغې کوم د مریضانو لپاره زړه کې درد دی او د صحت د کوم د دې پریورټي اخیستی دی د هغې په نتیجه کې موږ د ټول سامانونه موږ ته پرووایډ شل. بهرحال دا نن مریض چې دی دې کې موږ د دې مشین په ذریعې موږ اول د دې لیفټ سایډ چې دی هغه اپریټ کړو چې هغې ته پرکوټینس نفل ریتھاټ مې وایي عام خلکو په ژبه کې بور والا اپریشن ورته وایي چې په یو ټک باندې کېږي صرف یو ټانکا پکې لګي او هغه اپریشن مکمل شي. اول مې د لیفټ سایډ وکړو ګس اړه هغې نه پس مو د ښي اړه اپریشن وکړو او الحمدلله دې دواړه ګردې چې دي دا اوس د کاڼو نه بالکل پاکې دي. او دې کې یو سوال کېدی شي چې څوک دا ووایي چې یاره دې باندې تاسو دواړو طرف ته کوئ نو دې باندې د نشې وخت ډېر زیاتېږي نو د نشې پیچیدګیانې هم دې سره زیاتېدی شي. خو د هغې په جواب کې به موږ دا ورته وایو چې د ټرایالوجي مشین چونکې دومره ښه دی دومره لږ وخت کې کاڼې وخوري او کاڼې مات کړي مخکې به یو کاڼي باندې 3 سینټي میټر کاڼي باندې به موږ تقریبا 40 منټ 50 منټ به لګېدل ماتېدلو کې د ټریک جوړولو نه پس. نن د ټرایالوجي په وجې 5 نه 10 منټ ولګي زموږ نو هغې په وجې یو خو زموږ سامان کم استعمالېږي نشې دورانیه ډېره کمه شوه او الحمدلله نشې دورانیه کمه شوه او د هغې په نتیجې کې موږ دې ځي ته ورسېدلو چې مریض دواړه طرف ته اپریشنونه چې دي دا په یوه ورځ په یو ټایم کېدی شي او د سبا ته مریض خپل کور ته تللی شي. نو یو ځل زه بیا د لیډي ریډنګ هاسپټل انتظامیه او د بورډ اف گورنر خاص شکرګزار یم چې د دې په کاوشونو سره موږ ته داسې آلات داسې مشینونه دا راغل چې هغه مریض ته چې کوم هغه هاسپټلز دي چې کوم بار ملکو کې ورته ډېر ډیولپ کنټریز ورته وایي الحمدلله هغې کې ډېر څه موږ ته هم راغل او موږ هغه طرف ته روان دوایو چې دا هسپتالو ته دومره ترقي میلاو شي چې موږ د مختلفو ډیولپ کنټریز مقابله کوو. او زه د خپل ټول ټیم هم شکریا ادا کوم ولې چې دا ټول کار چې دی دومره کارونه چې دي په یو وخت باندې دا کول دا سنګل هینډډلی دا امپاسبل دي دا ناممکنه دی کې ټیم ورک تا ته پکار دی. نو زه خپل ټیم چې هغې کې د انستیزیا ټیم ډاکټر اسفندیار او ډاکټر مظهر صاحب ته شکریا ادا کوم. داسې زموږ فیمیل نرسز دي زموږ میل چې کوم ټیکنیشنز دي شیر اینډ حلیم دا ټول ټیم چې ما سره موجود نه وي دا زما لاسونه دي نو زه موږ دا نشو کولی
او چې دا ټول ټیم موجود دي موږ سره تندهي سره الحمدلله موږ سره کار کوي لګیا دي. نو زه د دې هم شکریا ادا کوم چې دا د موږ ټولو د ټیم ورک او د مجموعي کاوشو نتیجه دی چې LRH ترقی کوي لګیا دی او مریضانو ته ښېګړه میلاویږي لګیا دی. السلام علیکم.